محترم کرچا حاجات نه پوره کیږي هم دا نن وظیفه دی وکړي انشاءالله العزیز الله پاک به حاجات پوره کړي. که څوک داسې وي چې هغوی باندې د قرضونو انبار راوښتوي نو هم دا نن وظیفه دی وکړي انشاءالله العزیز الله پاک به له تمام قرضې دا ختمه کړي. دغه رنګه څوک په مشکلاتو کې راګیري ناممکن مشکلات دي نو که دا نن وظیفه وکړه انشاءالله العزیز الله پاک به له تمام مشکلات دا به ختم کړي. که چرته په ژوند کې بې ارامي ده که په ژوند کې بې سکوني ده نو انشاءالله العزیز الله پاک به له پرسکونه بهترینه او عظیم‌الشانه زندګي ورکړي. محترمو دا وظیفه په خپله موقع ملګرو سره هم شیر کړئ. بس زه دا غواړم چې ستاسو په خوله باندې د الله پاک کلام د الله پاک ذکر او دغه رنګې الله پاک ته جاري 24 ګنټې دا وي. په دغه زموږ مطلب دی دغه زموږ خواهش دی کوشش وکړئ په خپل هم دغه وظایفو کې دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کوم زموږ وظیفه ده ډیره زیاته بهترینه ده، ډیره زیاته طاقتور او ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده. نو که څوک محترمو دغه ذکر وکړي الله پاک د انسان په ژوند کې سکون راولي. که څوک هم دغه ذکر وکړي الله پاک د انسان ژوند نه قرضې دا ختموي. که دومره قرضې وي چې د غرونو برابر وي انشاءالله العزیز تمام تر تمام دا الله پاک په ښه طریقې سره بهترین طریقې سره دی پوه هم نشي د غیب نه الله پاک د دوی د قرضې ختمه کړي. هغه رنګه محترمو د رزق مسله ده. بعضې وخت کې د دسترخوان خور شي په هغې باندې سم دی تشه روټۍ پرته یا دغه رنګه تش یو سالن پروت وي او بعضې کسان داسې وي چې هغه دسترخوان خور شي او په هغې باندې دنیا سالن نه وي. نو که تاسو هم وایئ چې ستاسو دسترخوان دې ډک شي او هر قسمه د الله پاک نعمتونه دې پکې پراته وي نو همدا وظیفه نن وکئ انشاءالله العزیز الله پاک به تاسو په رزق باندې الله پاک به تاسو د مال د وجې مالامال کړي. د روزګار دپاره محترمو ډېره زیاته عظیم‌الشانه او بهترینه وظیفه ده. د روزګار دپاره مو کې د محبت دپاره که څوک کول غواړي د رشتې دپاره که څوک کول غواړي انشاءالله العزیز د هرې مسئلې علاج دا محترم په دې وظیفه کې دی. خو یاد ساتئ محترمو چې یقین غواړي چې کله زموږ او ستاسو یقین دا مضبوطي انشاءالله العزیز کار به ډېر زیات تولی او چې کله محترمو یقین نه نو که بیا 2 لکه پیرې قرآن ختم کړي دومره اثر دا پکې نه وي. ځکه وایي چې دل سے جو بات نکلتی ہیں اثر رکھتی ہے. بس د زړه نه یو خبر وځي هغې کې اثر ډېر زیات دی ها پر نہیں بر طاقت پرواز رکھتی ہے. هغې وزر یې نه خو بیا هم د وزرو نه سوا طاقت محترمو دا لري. بعضې هلکه په ځمکه باندې روانې د هغوی د پوخ کشارې باره په عرش کې محترم الله پاک اوري. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د معراج په شپه روانو په اسمانونو کې د بلال صاحب د پوخ کشارې د ځان نه مخکې محسوسوه. نو که تاسو هم ځان داسې کول غواړئ وظایف شروع کړئ ذکر شروع کړئ انشاءالله العزیز دنیا او آخرت دا به زموږ او ستاسو ډېر زیات بهتر شي. نن چې محترمو زموږ کوم وظیفه ده ډېره زیاته د کمال ده او ډېره زیاته عظیم‌الشانه ده. نو هم په دې ترتیب باندې تاسو شروع واچوئ انشاءالله العزیز د کولو والا ذات د الله پاک دی. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. نو نن چې کومه زموږ وظیفه ده هغې ترتیب او طریقه کار به داسې شي تاسو به 21 شپېرې درود شریف ووایئ او بیا به د هغې نه بعد 314 شپېرې یا حی یا قیوم برحمتک استغیث او د هغې نه بعد یا رزاق دا هم 313 پېرې 314 پېرې او بیا محترم د هغې نه بعد دعا وکئ انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو هر قسم مسله دا به ختمه کړي. او حدیث کې راځي چې الدعا مخ العباده، دعا د عبادت مغز دی او موږ دواګانې نه کوو. موږ چې مونځ وکړو بس لاس په مخ باندې راکړه ګوزو ایسته نو دواګانې نه کوو. الله پاک دې موږ تاسو کې دواګانو ماده محترم الله پیدا کړي چې موږ دعاګانې شروع کړو. نو چې کله دا دعا وکړه او داسې دعا چې د الله پاک نه وغواړي الله پاک محترم په هغې باندې ډېر زیات دا خوشحالېږي.
الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.